کله چې زما او ستا په کور کې یو ماشوم پیدا سي او بیا وفات سي، یعنی دغسې ماشوم چې هغه نابالغه ماشوم وي، کوچنی وي، ماشوم هلک وي، پر هغه باندې د الله تعالی حکمونه نه وي لاګو، یعنی ماشوم وي، ماشوم خو دی هغه معصوم وي، له ګناه څخه پاک وي. چې کله زما ستا په کور کې ماشوم پیدا سي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي څوک چې د چا ماشوم پیدا سي او مړ سي، یا مثال پیدا سوی وي ډېرې شپې وسي، یا په کلونه وسي، بیا هغه ماشوم وفات سي او بیا دغه سړی دا ووایي چې الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي الله تعالی و فرشتو ته حکم وکړي، و فرشتو ته وفرمایي چې زما د دغه بنده دپاره په جنت کې یو کور جوړ کاسته، یعنی په جنت کې یو محل، یو بنگله د دغه سړي دپاره جوړه کوي او د هغې بنگلې نوم کښېږداسته بیت الحمد. ترمذي شریف حدیث مبارک دی، صحیح حدیث دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی دغه.